زما د پاکستان د مستقبل نه باجو والا جوړوي زما د پرایمري د میډل د های د سټوډنټان نه باجو والا جوړوي الله په اشاره و چرته باجو والا پکې نه جوړوي چې کوم خلک زما مستقبل نه ډمان جوړوي هغه خلک کامیابوي هغه خلکو ته ترجیح ورکوي لہذا اور توجه کته په دې خبره کې چې مفتی صاحب دا خبره باندې کوله نو زه د جماعت او د پارټي خبره کوم توجه زه د معاشرې د اصلاح خبره کوم توجه مال ایجوکیشن پکار دی مال تعلیم پکار دی مال پاکه معاشره پکار توجه او کته په دې خبره کې چې مفتی صاحب دا خبره مکو د باجوړه د بشتین د زبر د پټکې کې لار بشمه هاوس مرکز قسم داخله پری د زبم داخله واغلو پینځه کاله پس برانه فکرانګې دي سمبم خوخي مولام خوخي مولا لکه دا په 19 تاریخ باندې د علماء او د علماء د منظري ملک ایاز معیار انتخاب کوي به ان شاء الله دا خبره وختمي او وعده وي اراده نور نه امیر صاحب زما اراده د سرور میاشتې لیکه امیر صاحب زما چیندو لیکه ظالمه شل کالو چې د ارادې کې اخیرت بچې چرته سي روزي الله اراده نه منم بس نور به توبه وباسو نغد توبې وباسو د ډبلزیرو په شان توبه به نغد وباسو نغد اراده او عزم وي او نیت وي چې په 19 تاریخ باندې زما وټ د کتاب دی زما وټ د کتاب دی دا نور سيزونه پرېږده د نورو سيزونو چې څومره د دې هسې یو دوران او تېر شو لیکن کتاب ایجوکیشن دی کتاب نور دی کتاب رڼا ده کتاب تعلیم دی کتاب مستقبل دی لہذا څنګه چې سیرت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم چې په 19 تاریخ باندې ښه مزېدار او 10 به وکړي او بیا به 2 رکعته نفل وکړي او بیا دا د ضمیر اواز د تن نه لاړ شه دا ټولې نقشې به چېرته به ماراني چرته به لکه د مار چرته به ماراني چرته به شامتونګاني بیا په هغه ټول نظر واچوه کم نشان درته ښه ښکاره کېده په مشکل پوهه توجه یو ځای کې دا وي او 10 به وکړي 2 رکعته نفل به وکړي دا ستا د ضمیر اواز دی او خیر د پیسو والا د پیسې وخوره پیسو والا نه به د پیسې وخوره توجه واوره چې صاحب ما ته مفتي صاحب چې اودس دې راباندې وکړو او 2 رکعته نفل دې م راباندې وکړو او په کتاب سټپ نه وم بیا خو کافر کېږم الله دې موږ ټول د کفر نه بچ وساتي انشاءالله بهتر اور اسم دلته ماته یو کس وایي چې نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے ماته پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول بن رہا ہے عجیبه خبره ده خفه کېږم چې یو سړی الیکشن ته ولاړ دی خو نن یې خپل هغه انتخابي نشان هم بدل کړ په هغه خپل لوړ هم شرمېږي اوس په هغه خپل لوړ باندې هم شرمېږي په خپله جنډه هم شرمېږي په خپله جنډه او د دې دومره افسر که ترماس دې کار څه دی خو چې اوچت کې لاندې پکې سومالې روزي او خلک د مطلب چې مهنګایي ده هغه چې د بېنظیر ایرپورټ او باچا خان ایرپورټ باندې چې راکوز شو چې زه د بحرین نه راغلم اور زه د ملیشیا نه راغلم زه د قطر شارجه دوبۍ نه راغلم اور بیټ باندې به وخم او بیټ نن په هغه بیټ کېنولې که نه دې وجې نه زموږ د ټولو مسلو حل قرآن دی امن راځي په قرآن سره سکون راځي په قرآن سره اور علماو سره علم دی اور خوشحال خان خټک بابا فرمایي باچا صاحب څه شو خوشحال خان خټک باچا فرمایي جهالت توره تیاره علم رڼا ده جهالت توره تیاره علم رڼا ده د رڼا نه چې څوک تښتي ښاپېرک دي دا ملک ایاز معیار دا د علماو صحبت یافته دی دا د علماو په مجلس کې ناست دی او علماو سره علم دی علم رڼا ده په رڼا کې د تور او سپین پته لګي حلال اور حرام پته لګي جایز ناجایز پته لګي اور دا کم خلک چې په مردارو کې پلیتو کې منشیاتو کې چرسو کې پوډرو کې مردارو کې
ګیرو باسم دا ټول رو باسي دا کې څه کمال دی ما ته زه په پوزم رو باسم ما دام ټول رو باسي دا کې څه کمال دی ما ته مفتي صاحب زه چې سرګشتم ما ته زه په وګورم لګي رو باسم ما ته په دې شامه ټول لګي رو باسم توجه